موږ به د منشیاتو خلاف، موږ به د غلو خلاف، موږ به د فلاحي کارونه دا اوس چې کوم دی د خټکنامې په سطح باندې ګوندونه مشران خټکنامه چراټ په نامې سره یو چې کوم دغه جوړ دی د آی سو خلاف بالکل داسې جهاد پکار دا مونږ ټولو ته او کوو به که هېري دا مو سوچ دی او دا مو فکر دی چې مونږ قوم کلي ته یو فلاحي کارونه وکړو. دا د سیاست نه بالاتر دی. دا پهله تنظیمونه چې ول دا لوکل سطح باندې ولا او اوس پکې شکر الحمدلله د مونږ د خټکنامي پورا هر کلی نمائندګي پکې دا او کوشش کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ملګری تاسو ورور عامر خټک نن د ګوندونه مشران فلاحي تنظیم چراټ خټکنامه په نوم باندې یو تعارفي میټینګ وشو چې په هغې کې زمونږ مختلف مشران موجود او خپل رایې ورکړي چې په دې کې په منشیاتو باندې خبرې وشوې، هوایي فایرنګ په حوالې سره خبرې وشوې چې دا د علاقې یو ناسور دی او دې کې مختلفو برایانو باندې چې کوم زموږ سماجي برایان دي په هغې باندې اویرنس پیغام سره په هغې باندې زور ورکړی شو. ګوندونه مشران فلاحي تنظیم د هغې مشر ملک الیاس صاحب موجود دی. الیاس صاحب اول خو تاسو ته اسمان ټي وي باندې خرکلی ویم، ډېره مننه تاسو موږ ته وخت راکړو. دا راته وایي چې دې تنظیم به نور مقصدونه څه وي او د دې کامیابېدو څه دا شته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ستاسو د ټولو ډېره شکریه ادا کوم او خاص کر د محمد حسین صاحب او د ستاسو د ګوندونو مشرانو فلاحي تنظیم چې کوم دی دا زمونږ په وجود کې چې راوستلو دا زمونږ یو خو مونږ دې له نامه د مشرانو ورکړې ده او دا زمونږ مشران چې دي دا زمونږ ګوندونه دي. نو چونکې موږ د دې مقصد اصل مقصد دا دی چې د زما د کلي کې زما په دې علاقو کې که اوریا خیل دی که سمیل خیل دی که هر ځای دی خو د منشیاتو نه نن که ته سوچو کې د منشیاتو نه غلیم زیاتې شوي دي، منشیاتو نه داسې کلتورونه نور معاملات ټول د منشیاتو نه کېږي. نو د دې وجې نه مونږ د دې اصل مقصد زمونږ دا دی چې انشاءالله تعالی مونږ به د منشیاتو خلاف، مونږ به د غلو خلاف، مونږ به د فلاحي کارونه چې کوم دي کوم د هغه د معذوره خلکو لپاره د نور هغه لپاره دې کې به مونږ انشاءالله تعالی په دې علاقه کې یو اویرنس جوړو، یو مقام به جوړو، هغه به جوړو، هغې نه به دا مونږ مخکې بوځو او الحمدلله انشاءالله تعالی مونږ ته به کامیابي پکې کېږي. بیا به مونږ سلولي روانو، داسې نه چې په منډو ترړو ټولو کلو ته به ځو، په ټولو کلو کې به کینو، د ټولو کلو مشرانو سره به غږ کوو او د هغې نه به یو زونل کمیټۍ روباسو چې هغه کمیټۍ چې کومې دي دا به زمونږ او د ستاسو د ټولو بلکې د هر سړي دپاره به دا قابل قبول وي انشاءالله تعالی او په دې کې به هغه سټرونګ هغه جوړو چې اوس هوایي فایرنګ دی، دا د ګرمي روانه ده، ګرمي د خلک بار کېږي، غریب خلک وي، نور وي، څونه خلک پکې ولګېده، څونه پکې وفات شو، څونه پکې هغه شو. نو د دې وجې نه زه چې ستاسو ته دا یو هغه کوم چې دا ډېر یو ښایسته سټپ په انشاءالله روانو مخکې او ښه په هغه به روانو او انشاءالله تعالی موږ د هېچا سره په دې کې نه سیاست شته دی نه هغه شته دی، دا کې د یوې پارټۍ هغه هم نشته په سیاست، د یوې پارټۍ نه تحریک انصاف، نه نیشنل، نه پیپل، نه جمعیت اسلامي، نه دې کې هر سړی شاملېدلی شي او د هر سړي دپاره زمونږ بالکل ورته دروازې کولو دي او راتلی شي او په دې کې هغه کولی شي او انشاءالله مونږ به زر دی چې یو مهم چالو کوو په دې علاقه باندې چې هر کلي ته به مونږ حاضري ورکوو او هر کلي ته به ورځو. نو زمونږ د ملګرو هم زه ډېره شکریه ادا کوم چې دا څومره راغلي زمونږ هغه او انشاءالله تعالی د دې ملګرو د هغه او د علاقې چې مونږ کوم جدوجهد چالو کړی دی د هرې برایې خلاف انشاءالله ستاسو ته به دا پته وي چې مونږ په هر هغه کې پلیټ فارم باندې به انشاءالله د هغه نه وروسته نه یو او خپل جدوجهد کوو او دا به جاري او ساري وي انشاءالله تعالی. دا به جاري او ساري وي. دا زموږ سره د دې کمیټۍ چیرمین محمد الیاس صاحب راځئ نورو ملګرو سره خبرې کوو. اسمان ټي وي باندې تاسو مخاطب یم. ما سره دلته کې نن چې کوم میټینګ وشو ګوندونه مشران فلاحي تنظیم خټکنامه چراټ په نوم باندې پای کې ډېر ملګري چې کوم د دې اقتدارانو هغه هم راغلي وو. نن ما سره د سپین خاک نه مشر موجود دی مجيب الرحمن صاحب. مجيب الرحمن صاحب ډېره مننه چې تاسو اسمان ټي وي ته موږ ته وخت راکړو. دا راته ووایي چې تنظیمونه خو ډېر جوړ شوي دي په دې علاقه باندې، دې تنظیم به څه داسې کردار وي؟ انشاءالله د فرست میټینګ کې چې دا کم اخلاص او کم پروګرام ما ولیدو نو که دا برقرار پاتې شو نو دا به ډېر کامیاب تنظیمي او
نورې خبرې خو به ورسره کېږي، خو دا منشیاتو چې کوم پروګرام ده خاص کر نن سبا دا لوی لعنت آیس چې راوتی دي دا زلمی تباه کو، نو مونږ به هم دې کې زور کوو او دوا به هم کوو چې دا ملګري هم دغسې تکړه شي. د دې آیسو خلاف بالکل داسې جهاد پکار ده مونږ ټولو ته، او کوو به که هېري، ځکه چې دا کوم جذبه کوم پروګرام ما ولیدو انشاءالله موږ به دې کې کامیابېږو. ما ډېر امید دی دې نه چې دا خپله علاقه به د آیسو نه بالکل صفا سوترا کوو، چې دا یو لعنت د دې خپلې علاقې نه ختم کړو، بس دا هم زموږ ډېره لویه کامیابي ده. ډېره مننه چې دا موږ سره د سپین خاک نه مشر موجود رحمان صاحب. جی ملګرو، خټکنامه چراټ شاکوټ کلي کې زه موجود یم دې وخت کې، او د ګلونه مشران فلاحي تنظیم خټکنامه چراټ په نوم باندې یو میټینګ وشو چې په دې کې مختلف عہدیداران موجود دي. دې وخت کې ما سره موجود دی د ګلونه مشران فلاحي تنظیم نائب صدر صاحب حاجی یوسف خان خټک صاحب. خټک صاحب ډېره مننه په اسمان ټي وي باندې دا راته وایي چې دې نه مخکې ډېرې کمیټیانې جوړې شوي دي او ډېرو خلکو په یې باندې دغه شوی دی، خو کمیټیانو خپل هغه کردار هغه شان ادا نه کړو. دې کمیټۍ به څه داسې کردار وي په دې کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه تا ډېر شکرګزار یم چې تا ماته قیمتي ټیم ویستو او دلته رالې. انشاءالله مونږ د خپلو کې عهد وکړو ملګرو چې دا به تر څو پورې چې مونږ ژوندي یو مونږ به دا فلاحي کارونه کوو او دا په نیمه کې نه پرېږدو. اور زه به په یو ورځ کې خو ټول کارونه نه کېږي، ورو ورو سټپ بای به مونږ کارونه کوو، او انشاءالله دا مو سوچ دی او دا مو فکر دی چې مونږ قوم کلي ته یو فلاحي کارونه وکړو. دا د سیاست نه بالاتر دی. تو حاجي صاحب تاسو یو خبره وکړه چې دې باندې به دا په یو ورځ کې نه کېږي که نه، او په دې میټینګ کې هم دا خبره وشوه چې مونږ په ډېر زور په دې منشیاتو خلاف کار باندې وکړو. اخر د منشیاتو باندې ولې دا وشو؟ منشیات باندې خو پولیس والا هم کار کوي. وروره داسې کار دی چې منشیات تا ته پته چې دا یو ناسور دی، آیس اند جانی اند مالی اند معاشرې دا یو ناسور دی. نو مونږ یو چې دا ناسور ورو ورو ختم کړو، د خلکو کې هغه پرامن ماحول جوړ کړو چې څنګه مخکې ورورولۍ وي او ښه هغه وي، اور ښه ژوند یو سړی تېر کړي، خپل بال بچ ته رز ګډي ته وګوره په ټولو علاقو کې چې پوډریان ناست وي په روډ باندې، په ځان یې څادر راچولي وي، سخا په سخا وي، او مور او پلار ټول پې شرمېږي. نو مونږ یو چې مونږ د خټکنامه پر امن ده او چې دا یو ښه مونږ دا ناسوري دي نه ختم. ډېره مننه ملګرو. اسمان ټي وي همیشه دپاره دا کوشش وي چې تاسو ته د علاقې چې کوم تازه ترین خبر وي هغه هم تاسو درکوي، او د علاقې د معاشرې چې کوم آګاهي مهمې پایې کې بھرپور حصہ اخلي. نن په دلته یو تنظیمي غونډه وشوه ګلونه مشران فلاحي تنظیم خټکنامه چراټ په نوم باندې. په یې کې زموږ سره اوس موجود دی کابینه سیکرټري عمر حسین صاحب چې سابقه ناظم هم پاتې شوی د بختۍ. نو تاسو راته دا وایي چې اول خو ډېره مننه چې تاسو موږ ته اسمان ټي وي ته دومره خپل قیمتي وخت ورکړو. تاسو ډېره مهرباني چې موږ ته دومره موقع راکوم څو خبرې وکړو. مهرباني چې او دا راته وایي چې تنظیمونه خو دې نه مخکې هم جوړ شوي، په کلو کې موجود هم دي، کار هم کوي، خو هغه د هغې رزلټ رانلو. دې تنظیم نه څه توقعات دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا ستاسو د اسمان ټي وي زه ډېره مهرباني شکریا ادا کوم چې موږ دا ګلونه مشران هغه مو کور کړو، خلکو ته په نظر کې راولې. دا تنظیم چې دی دا پهله تنظیمونه چې ول دا لوکل سطح باندې ولا، او اوس پکې شکر الحمدلله د موږ د خټکنامي پورا هر کلی نمائندګي پکې دا، او کوشش کوو چې د تنظیمونه نور لوی کړو. نو دې اثر چې دی په نسبت د لوکل تنظیمونو به اثرات زیات وي. او بله دا خبره دا ده چې دا لوکل ځکه هغه شوي دي چې هغې پریکټیکل څه داسې کارونه کړي نه دي. نو مونږ چې د فلاحي تنظیم کوم ورکړی دی، نو مونږ کوشش کوو چې پهله فلاحي کارونه په هر کلي کې وکړو، هغې نه پس د خلکو کوم اعتماد چې دی به ورو ورو بال کېږي. نو انشاءالله تعالی دا به پوره په خټکنامې کې یو مضبوط تنظیم جوړېږي. او بلکې خټکنامې کې نه انشاءالله تعالی چې کله مونږ مین مقصد د منشیات او پایرنګ فلاحي کارونه، نو چې دا مونږ دا وکړو نو دا به ورو ورو مونږ کول لاندې علاقې ته بیا رسو. نو دا لوکل نه دی، دا بالکل خټکنامې په سطح دی. خټکنامې ښه مشران پکې انوالو دي، او مزید نور مشران مونږ ته ټلیفونونه راغلي دي، هغه مونږ ته د بھرپور سپورټ
هغه کړی ده چې موږ به ستاسو سپورټ کوو نو انشاءالله تعالی دا به یو مثالي تنظیم وي ان شاء الله چې څنګه تاسو واورېدل چې دا به یو مثالي تنظیم وي عمر حسین صاحب دا هم راته ووایي چې دا هو ډېر مشکل یو کار هم دی که نه چې تنظیم روانول یا هغه یې باندې سټیپ اخیستل خو زه ټول واخلي خو بیا هغې دپاره فنډ هم ضرورت وي نو هغه فنډینګ دپاره تاسو څه سوچ کړی فنډینګ لپاره موږ دا سوچ کړی دی چې پهله به موږ په خپله فنډینګ کوو موږ به دا ثابتوو چې موږ په لایي کارونه کوو چې موږ کله په خپله فنډ قربانۍ شروع کړو دا خلک چې دي موږ والا خلک خټکنامي والا ډېر مینهناک او ډېر مدد کوونکي خلک دی هغه انشاءالله تعالی موږ وینا ضرورت ورته نه وي هغه به په خپله موږ ته فنډ راغی کوي خو موږ به پهله دا ثابتوو په خپله به فنډینګ کوو څومره چې کمیټې ممبران وي بیا کمیټې ممبرانو چې خپل کم ملګري دي هغه به موږ دې خبرې نه آګاه کوو چې دا په لایي کار دی موږ یې کوو نو انشاءالله تعالی چې موږ دا ثابته کړو هر کلي کې چې وواقع دا په لایي کارونه کوي او صحیح ایماندارۍ سره کوي دا خلک چې دي انشاءالله تعالی دا به په خپله موږ مدد وکړي ډېره مننه جي دا موږ سره عمر حسین صاحب جي ملګرو اسمان ټي وي باندې یو ځل بیا خوش آمدید خرکاري درته وایم دې وخت کې دا میټینګ وشو د ګلونه مشران فلاحي تنظیم خټکنامه چراټ په نوم باندې او ما سره موجود دی سابقه کونسلر د ځلوزۍ نور نواز صاحب دا میټینګ وشو دې نه تاسو څه توقعات دي بسم الله الرحمن الرحیم ماشاءالله مخکې به کمیټې نه جوړېدې د کلي په سطحه نو هغې باندې به چې څه تکلیفات راغلو مشکلات راغلو ځکه چې دا د جرایم مخنیوي دپاره به کېده نو هغه به د کلي په سطحه باندې به هغې کې به چاچا کاکا ماما لکه انوالو شو نو هغه مسله هغه به په ځای پاتې شوه بلکې کمیټي به چې کوم دی ځان غلی کړو دا اوس چې کوم دی د خټکنامې په سطحه باندې ګلونه مشران خټکنامه چراټ په نامې سره یو چې کوم دغه جوړ دی نو دې به فایده دا وي چې اوس لکه زموږ په کلي کې به سب کمیټي وي او ای چې کله یو کار نشي کولی یا ای د وس نه وځي خبره هغې کې رشته داران چې کوم دی انوالو شي مشران ورته وایي چې د مونږ د خاطره پسته د دې مسلې نه غلی شه نو اب دا مسله همدغې ګرینډ چې کومه کمیټي جوړه ده د خټکنامې په سطحه باندې هغې ته به ور فارورډ کړي نو یو خو دې کې دا ده چې د کلي چې کومه کمیټي وي نو اب دا محسوس کوي چې ګینه یاره د ما په سر هم یو کمیټي شته د ما په سر هم څه مشران شته ما د جړا ځای د ما د کمپلین ځای هم شته او بله دا ده چې د کلي په سطحه باندې اوس مثال زه ډي اس پي صاحب ته ځم اي سي صاحب ته ځم چې د ما په علاقه کې دا خرابي روانه ده او تاسو په دې کې ایکشن والي نو د هغې اثر به دومره ني څومره چې د خټکنامې ټول مشران ورته راشي دې کې د ما به صرف دا یو درخواست دی چې دا سیاسي کمیټي نه ده دا د یو پارټۍ هم نه ده دا د مونږ د ټولو اصلاحي کمیټي ده دې کې د ما ټولو پارټیانو والا ته دا درخواست دی ټولو مشرانو ته ای د راشي ای د په دې کې شرکت وکړي او ټول مشران د پکې خپل کردار ادا کړي یو ښه کردار دی ادا کړي ډېره مننه جي دا موږ سره ایکس کونسلر نور نواز خټک جي ملګرو تاسو د ګلونه مشران فلاحي تنظیم خټکنامه چراټ مختلفو چې کوم عہدیدارانو ملګري وو او هغې کې چې کوم چا ملګرو شمولیت وکړو په دې میټینګ کې د هغو ټولو خبرې واورېدې او د دې تنظیم مین مقصد چې دی هغه آګاهي کول دي خلکو ته اویرنس ورکول دي او په دې علاقه باندې یو ښکلې معاشره تشکیل ورکول دي انشاءالله ډېر ژر به د دې د تنظیمي چې کوم ډانچه جوړه شوه د دې ثمرات چې دي په دې ټول خټکنامه کې به تاسو ته وښکاري دا کې په علاقه کې به یو ډېر لوی تنظیمي نوم جوړوي ډېره مننه السلام علیکم